إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ډېر انتهایی قدرمنو مشرانو او ورونو او بچو، الحمدلله ثم الحمدلله الله تعالی مو تاسو بیا توفیق راکو د قرآن کریم باندې دراجمه کېدو او په داسې معاشرې کې چې هغه معاشرې کې د قرآن نوم اخیستل هم ګران وي او بیا د هغې ترجمه زده کول او بیا په هغې باندې ځان پوهول، بیا په هغې باندې عمل کول او کوشش کول، دا یقینا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. والحمدلله الله تعالی نه په دې باندې راضي وي چې الله تعالی یو وارې بیا په دې قرآن باندې موږ راجمع کړو. الله دې موږ ته د دې پوهه او بیا عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ نه دا کار واخلي چې نورو خلکو ته هم ورسوو او بیا هغه کار دې موږ دپاره الله تعالی د نجات ذریعه وګرځوي. ورونو، د سورې بقرې د شروع کېدو نه مخکې یو څو خبرې ډېرې ضروري ګڼو تاسو ته. تېرې پرې کې هم خبره شوې وه، خو بهرحال بیا منځ کې وقفه پکې ډېره زیاته ده، بیا مصروفیات هم د انسان ډېر وي او معاشره داسې ده چې ذهن خالی نه پاتې کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله تعالی دنیا ته به حیثیت انسان راولېږه. دا په دې وجې چې د انساني ضروریات، مشکلات او پریشانیانې دا په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم وي. او یو انسانو درد رسېدو، بچي وو، ښځې وې، په خپله بچی و، رشته داران یې وو، ولږه لګېده، بازار ته به تلو، څومره چې انساني ضروریات دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم. دا په دې وجې چې تاسو ته سبا دا سوال پیدا نشي یا دا اعتراض پیدا نشي چې دا پیغمبر خو فرشته ده نو د خو لوږه نه راتله نو موږ خو وږي کېږو، یا د ده خو خواهش نه و زموږ خواهش دی، د ده خو واده ته ضرورت نه و زموږ خو ودونو ته ضرورتونه دي وغیره وغیره. ده نه، به حیثیت انسان ځکه چې یو انسان چې تا ته درد رسېدی شي دا درد هغه ته هم رسېدی شو، نو په درد کې به هغه څه کول دا موږ دپاره نمونه شي. هغه ودونه کړي دي، واده کې هغه څه کول دا موږ دپاره نمونه شي. بازار ته تللی دی، بازار کې هغه څه کول دا موږ دپاره نمونه شي. دې وجې نه به حیثیت انسان راغلی. دا خبره ذهن کې خامخا کېنوئ، مخکې درسونو کې به دا تاسو ته ډېره زیاته فایده کوي. دویمه خبره ذهن کې ډېره زیاته ضروري هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن نه مخکې لکه اقرأ باسم ربک الذی دې شروع کېدو نه مخکې دا په مکې کې څنګه و؟ کعبې کې، مکې کې خلکو کې صادق یې ورته ویلې، امین یې ورته ویلې، د غټو غټو جرګو فیصلې پې کولې، خلکو به ویل دا ډېر ښه سړی دی، امانتدار دی، رښتیا ویونکی دی. ډېر غټه جنګ هغې راغلی و په حجر اسود کې خودو باندې، هغه فیصله هغوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړله. ولې یې کوله هغوی؟ حالانکې ابوجهل پکې و، عتبه پکې و، ربیعه پکې و، غټ غټ کافر، غټ غټ سرداران پکې و، خو فیصله یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړله ځکه چې هغه سړی هغوی دپاره قابل قبول و، معزز و، هغوی ورباندې اعتماد و، امانتونه به خلکو کې ښودل. ټیک شو. چې کله هغه وویلي چې زه پیغمبر یم او ما باندې دا وحي راغلی د قرآن کریم او تاسو زما خبره ومنئ، بیا څه چلو شو؟ ټول دشمنان شول. چا ویلي دا دروغجن دی، چا ویلي دا صحابي دی، چا ویلي دا لیونی دی، چا ویلي کلي نه یې وباسئ، چا ویلي مور و پلار یې وجنګول، چا ویلي دا چل یې وکړو، چا ویلي دا چل یې وکړو، وغیره وغیره وغیره، حتی کې چې د مکې نه یې وایسته.
د مرګ انتظام مو کو الله بچ کو الله دغه حفاظت کو اخري مکه نه وېست مدینه ته لاړو مدینه باندې بیا حمله بیا جګړې بدر وشو احد وشو نور غټه غټه جګړې وشو خندق وشو جنگ پڅو جنگ په دی و چې کنه دا د عبد الله زوی دی ځکه نه په دی و چې دا قرآن راوست دا قرآن نزول شروع شو مقابله شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت انسان چې په کمې لارې تللی دی چې په هغې لارې نه ځي لار د خطا ده دا یاد وساتئ دا ډېره ضروري خبره ده که هغه لارې کې ازغي وو تا لارې کې ګلونه راغلل ته په خپلې لارې بیا سوچ وکړه تا لاره غلطه ده بیا که هغه ته خلکو لیونی ویلې او تا ته ونه وایي بیا ستا لاره غلطه ده بیا بدلې لارې باندې روان یې که هغه خلکو ویستو او تی ونه ایستې او تا د خلکو د ویستلو منصوبې جوړې نه کړي او تا باندې خلکو فتواګانې ونه لګولې بیا ستا لاره غلطه ده دلته نزی صدر ته څه به راځي بورډ به راځي تکال به راځي ها داسې ځه ټول هغه سټیشنې به راځي چې کم یو مخکې یو سړی تللی دی اوس یو سړی روان دی صدر ته خو لارې کې کارخانو مارکیټ راغلو دې مطلب دی د غلطې لارې باندې روان دی ځکه چې هغه مخکې تللی خو نور سټیشن نه ښودلي وو دا خو دغه سټیشنونه دي او جمرود ورته مخکې ته راغی نو دې مطلب غلط روان دی چې تاسو دا قرآن اوچت کړو خاص کر د خپلو بچو دا نورو ته چې کوم دا قرآن اوچت کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ازغو ته به ځان تیار ساتئ کم ازغي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اچولي شوي وو دا به تاسو ته اچولی کېږي فتوا به لګي څوک درته وایي وابي دی څوک دی ګمراه دی څوک دی غلط ځای کې وایي څوک وایي دا چل کوي څوک وایي دا چل کوي څوک دا چل کوي دا به خامخا کېږي چې دا وشي نو ستا امتحان دلته دویم شروع شو چې ته ټینګېږې او که نه تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار خپل کور ته په دې لارې په دې سټیشنو باندې ته مزل کولی شي او که واپس راځي علامہ اقبال مشہور شعر ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواری کوئی جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی وہ پیاری اب دلته نه واپس شي دا ګران کار آسان کار نه دی دا د ګلونو غار نه دی هار نه دی چې غاړې ته واچوي په همدې سورې بقرې کې الله فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تاسو باندې به خامخا ازمایښت راځي په ځانونو په مالونو په نقصانونو او همدا کرنګي وغیرہ نو زیره ورکاو خلکو ته جګه صبر کوي کچېره دا قرآن د الله کتاب د الله په رضا بنیاد باندې موږ شروع کوو دا مشکلات برازي اعتراضونه زامونه وغیرہ وغیرہ دا ټول شنو برازي او تاسو امتحان بلتنه به دویم شروع شي امامت الله تعالی داسې چاته نه ور کوي چې بس غاړي کې ورواچي چې راشه ته امام شي نه اول به بدی ازغو مزل کوي ابراهيم عليه السلام کردار مونږ ته مخې ته دی یوسف عليه السلام کردار مونږ ته مخې ته دی موسی عليه السلام کردار مونږ ته مخې ته دی دا ټول اول بدی ازمایښتونو تیر شول بیا الله تعالی ورته ویل چې ته زموږ امام او کته سره ثوابونه پسې ګرځي د قرآن د غزل کول او نظام او نفاذ دا تا په ذهن کې نه نو بیا خو ته امریکا کې ګرځم څه درته سنوي والله کړي واشنگټن نن څه بواسي کوا په منځونه کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ویلي مکی کافر ورته چې منځونه کوا کنه خو مونږه مچړه مونږه خدایان مچړه تا لګي منځونه کوا کروشي ساتي او ک تراویح کوي او ک صدقه ور کوي کوا هم ته سموایا خو چې کله هغه ویل چې دا ستاده بود غلط ته زما رب صحیح دی نو بیا خلکو نه پرې خو تخپل عبادت کوا تا ته څوک امریکای کې څه نه وایي کته ته چا څه ویل راشه زمانو بدل کوي هیڅ درته هیڅ نه وایي دلته ودرېږه 1500 رکعات نفل وکړه ته څوک څه وایي خو کته چاته وایي چې راشه 2 رکعات موږ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وکړه یا راشه د قرآن د آیت واوره ته دا وایي شي د ګمراه د فلانه دا دلته خو غاني ویل کېږي او د په قرآن وایي او دلته خدا چل دی دا کوي او د خدا وغیرہ 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 غیر لپاره تلاش وکړي دا دویم خبره یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه شوي دی او پتا کی کني ستالاره باندې سوچ وکړه دریم ضروری خبره هغه ده تاسو پیاز اخلئ ټیک شو تاسو کې تصور کې جزم سبزی کی دکان کې پیاز اخلم تاسو سبزی دکان ته لاړئ هلته سبزی دکان کې ټماټر هم دي الوګان هم دي کچالان هم دي ټنډي هم دي بینډي وغیرہ وغیرہ شل شیونه دي ته به څه کوي پیاز والی که نه تا نه که دکاندار دا پوښتنه کوي دا بینډي ولې نه اخلي بیا به ته څه ورته وایي ما ته ضرورت نشته وغیرہ دا ذهن کې وساتئ دا خبره مونږ تاسو ته دلته
دا قرآن ښایو چې دا ستاسو کتاب دی. ټیک شو، موږ را فیدین کوو تا باندې ښه نه لګي مه کوه. موږ امین په زوره وایو په تا ښه نه لګي مه وایه. تحقیق وکړه، ما نه پوښتنه وکړه که ما مطمئن کړلی شو ډېره ښه خبره ده. که نه مې شي مطمئن کړلی تا په امین په زور او په چوپه باندې تا مونځ قبول او نه قبول خبره نه ده. تا را فیدین په کولو په نه کولو تا مونځ مسترد کېږي نه. تا مونځ چې په کومو شیونو مسترد کېږي هغه ټیک کوه. نو ته دلته قرآن اخله که ته سوال خامخا کوه یاره ډاکټر صاحب دا خبره تا وکړله یا دا عمل تا وکړه ته ولې وکړو دا ته چېرته نه وکړو. که ما تاسو ته وښودلی شو ته مې مطمئن کړلی شي نو ډېره ښه ده. کنې تا چې کوم شی په کار دی هغه خو یقینا ستا دی که نه د قرآن دې خو شک نشته که نه دا خو بل چا نه دی دا خو ستا په کار دی که نه. نو ته کم از کم دا اخله د نورو شیونو ته ته صرف پوښتنه کوه چې ریټ یې څه دی نرخ یې څه دی بنیاد یې څه دی کم دي نه راغلي دي ښه دي او که خراب دي. که ته مطمئن شو نو ډېره ښه ده. که نه شوې مطمئن تا چې څومره شي نه ضرورت دی هغه وړه ورو الله تعالی به تا پوهېږي او که تا سره دلیل وي موږ به پوهېږي. دا درې خبرې اول نه ذهن کې ځکه کېنوئ چې مخکې به تاسو ته مشکلات به راځي. اسانې خبرې نه دي. الله تعالی فرمایي په دې قرآن کریم په سورت عنکبوت کې الله تعالی فرمایي تاسو آیا دا ګمان کړی دی چې تاسو وویلې چې ما ایمان راوړی دی ازمول به نه کېږي تاسو به خامخا ازمولی کېږئ. بلکې کې الله فرمایي افحسبتم انما تاسو ګمان کړی دی چې تاسو به همدارنګې جنت ته داخل شئ. نه داسې نه دي تاسو باندې امتحان به خامخا راځي. به هر حال دا یو څو خبرې ما تاسو ته ځکه وکړې چې کوم ځای کې لکه تاسو ما مونځ وکړو تاسو ټولو ما ته سترګې غړولې دا بس دعا کوي ما دعا ونه کړله. په کار چې دا سوال کړی وی او په کار چې سوال وی ډاکټر صاحب ولې موږ ټول خلک ګورو دعا کوي دا ولې دعا ونه کړله. نو که ما سره څه د قرآن او د حدیث خبره وي په کار چې تاسو پوښتنه وکړئ زه په دې بالکل نه خفه کېږم. یا بله داسې یو خبره بله داسې خبره یا ډاکټر صاحب تا فایدین ولې ونه کړل. دا درې خبرې شو. څلورمه خبره دا لږه خطرناکه ده سخته ده خو کوم یې ځکه چې دې نه بغیر تاسو پوهېدی نه شئ. شاید چې تاسو کې ځینې کسان ما مخالف شي خو په صحیح خبرې به الله تاسو نه مخالف کوي او که وینو چې څه صحیح خبره ده به خامخا کوو. آدم علیه السلام الله تعالی جنت ته نه ایستو او ورته وویلې دا ونه خوره او دا ونه خورې نور چې جنت کې د څه خوښ وي دا خوره. داسې وکړه شیطان راووایي دا ونه وخوره. په څه شکل کې راغلو څنګه راغلو څه یې ورته وویلې. سورې اعراف کې دي وقال وقاسمهما او قسم یې ورته وخوړو اني لکما لمن الناصحین زه تا ته خیرخوا یم. آدم علیه السلام ته څه وایي زه خیرخوا یم ته به دلته پاتې شي ته دا ونه وخوره او ته به ټول عمر جنت ته پاتې شي. دا په کوم شکل کې راغلی و؟ د پوی په شکل کې د ملا او د عالم په شکل کې او ډېر د مینې او د محبت خبره ورته وکړله او ورته وویل دا ونه چې وخوړه بس ته به جنت کې ټول عمر پاتې شي. آدم علیه السلام د شیطان په خبرو کې راغلو ونه یې وخوړه. الله ورته وفرمایل ما چې څه ویلي وه دې ونه منل او شیطان چې څه ویلي دې ومنل. ما ویلي مه خوره بس ټیک و دا ډېره وه تا دپاره. خبره مې څلورمه تاسو ته دا کوله چې خبرې کوونکو ته مه ګورئ چې چا وکړله. کېدی شي ډېره ښه خبره ډېر ښه شکل والا ډېر ښه صورت والا وکړي خو خبره د شیطان وي. خبرې ته ګورئ چې آیا ته ستا دا خبره د الله په مقابلې کې خو نه ده. الله په مقابلې کې خو نه ده. خبره د علم نه ده خبره د هدایت ده. ډېر خلک داسې دي کعب بن اشرف ډېر غټ عالم و بلع بن بعور ډېر غټ عالم و رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و. بلع بن بعور د موسی علیه السلام زمانه کې و او کعب بن اشرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. شیطان په خپل ډېر غټ عالم دی جنت په خپل سترګو لیدلی دی. آدم علیه السلام پیدایشي په خپل سترګو لیدلی دی. په قرآن باندې تا نه ډېر پوهېږي او په یهودیانو کې چې څومره مدرسې ده زموږ مسلمانانو نه ډېرې دي ځکه چې هغوی قرآن مقابلې لپاره قرآن زده کوي. به هر حال نو دا مد نظر ساتئ ځکه تاسو کوم کار شروع کړی دی دې کې به لارې کې تاسو ته دا پټکونه راځي چې تاسو په دې باندې پوهیږئ اخري خبره دا ده چې دلته د ډاکټر نثار دپاره راځي تا ته د خدای قسم وي چې رانه شي. واجد علي دپاره راځي تاسو ته د الله قسم وي چې رانه شئ. بل چا دپاره راځي که چې به ثواب نه کېږي موږ به تاسو له څه درکړو چې راځئ صرف د الله دپاره د الله د دې کتاب دپاره او د الله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دین باندې ځان پوهولو دپاره
سوال کوا، کل کر کوا، بدړکه کوا، جرأت سره کوا. ان شاء الله چې رب کوي تاسو ذهن کې به سوال پاتې کیږي نه او کپاتې شو بل چانه پښتنو کو بل چانه وکړو. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې الله د عمل کولو توفیق راکړي. کوم آیتونه چې تاسو واوریدل دا د سوره بقره دي. خیتو شو نزد کوي سوره بقره وای غواته د غوا صورت ځکه چې دې کې د غوا کیسه راغلې ده. دې مطلب دا نه دی چې ټول مضمون د غوا دی، نه خو د غوا په کې مشهوره کیسه ده. یو شعر یو سړی مشهور شي غټ پوز دی، دې مطلب دا نه دی چې هر شی غټ دی، پوز یې غټه بس په غټ پوز شي مشهور شو. اسپین جمعات دې مطلب نه دی چې بل سپین نه دی، په سپین باندې مشهور شو هغه. نو بده وجنه دا صورت هغه صورت چې د غوا کیسه پکې راغلې ده ځکه ورته بقره وایي. مشهوره کیسه ده مخکې وراشي. شپږ اتیا نمبر و د دې د نزول د نمخ کې 15 اتیا سورتونه تقریبا نازل شوي وو او دا خزان پوي کې دا ډېره ضروري خبره ده. اوس تاسو سبق ده په دې سبق باندې ځان پوي کوي ځکه چې په ماحول باندې سړی پوي نشي. لکه زه تاسو ته وایم چې ایسی ولګوي تاسو په دې خبره دا خبره په تاسو خو نه ولګي ځکه دې څه یخني کې ایسی او دا څنګه چل ده. او کومه وایي چې لکه ګرمي ده یا یخنی ده نو چې موسم سره سړی خبره وکړي نه به سره اسانه سره پوي بیا اسانه سره پوي. بهر حال واقعیا داسې وه چې په مکې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 کاله تیر کړل او 14 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید، رسالت او آخرت وښودو. تیر درس کې دا خبره شوې وه الله یو دی شریک نه لري. زه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر یما، الله را لګلی یما، اخیری پیغمبر یما، ما نه بعد به بعد بل ناراضي. زه چې څه وایم دا د الله خبره ده. دریم که اوی منئ نو جنت ته به ځئ، که نه منئ نو جهنم ته به ځئ، یعنی قیامت. دا درې خبرې په 14 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن ذریعې سره وکړلې. څومره چې مکی سورتونه دي په هغې کې دا درې خبرې دي. توحید یعنی الله یو دی، رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره، آخرت یعنی قیامت، جنت و جهنم او د قیامت میدان. دا په مکی سورتونو کې دي. دا د 15 اتیا سورتونه هم دې موضوع کې دي. دا 15 اتیا دي کې ذهن جوړ شو، الله خلق ومنه. تقریبا 15 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلل مدینې ته. همدغه رنګ څه مکې کې پاتې شول، څه مدینې ولا په دې خبرې پوه شول. بیا واورئ چې الله یو دی شریک نه لري. دا سړی دا د الله پیغمبر دی، د خبره د الله خبره ده. الله استاد دی، معصوم دی، ګناهونو نه پاک دی، اخر دی، دینه بعد به بل ناراضي دی. چې څه وایي دا قرآن دی، دا د الله طرف نه وحی ده چې په دې باندې نازل شوی دی. که اوی منو نو جنت ته بزو، که اونه منو نو جهنم ته بزو. دومره پورې خبره خلکو پوه شول، ذهن ته دا خبره پرېوته. اوس به څه کوو؟ یعنی ته ځان سره دا تصور کړه، تاسو خپل ځان سره تصور کړئ الله یو دی، محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. که اوی منو نو جنت ته بزو، که نه منو نو جهنم ته بزو. فوراً سړي ذهن کې راځي چې څه ومنو. یعنی الله خبره څه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره څه ده. ټیک شو الله یو دی، دا خو مونږ ومنله. اوس به څه کوو؟ نو دا اوس څه کولو خبره دا په سورۃ بقره کې ده. دې نه مخکې 14 کاله په مکې کې دا لومبنۍ سورت ته د مدینې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو سورۃ بقره نازلېدل شروع شول. سورۃ بقره نازلېدل شروع شول. په دې کې احکامات دي. روزه ساتئ، منځ کوئ، حج کوئ، جهاد کوئ، زکات ورکوئ، خپلو کې تعلق به داسې ساتئ، قرضه به څنګه ورکوئ، سود به نه کوئ، ودونه، طلاقونه، دا ټولې په دې سورۃ بقره کې دي. دا ټول ځکه چې ایمان جوړ شو، اوس اعمال دي. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی اعمال خای او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلکو باندې هغه برابرې. مونږ به داسې کوئ، حج به داسې کوئ، جهاد به داسې کوئ، رشتہ به داسې کوئ، تعلق به داسې ساتئ، دشمنی به داسې کوئ. دا په دې سورۃ بقره کې دا د دې مضمون دي، مضامین دي. دې پورې پوه شوئ تاسو؟ ټیک شو. مدینه حالت څه؟ مدینه حالت داسې و چې دلته دوه قبیلې په مدینه کې خپل اوسیدونکي وي. یو اوس نوم و، یو خزرج نوم و. دا دوه قومونه وو، دوه قبیلې وي، غټ غټ قومونه وو، اوس او خزرج. دا دوه درې قبیلې د يهوديانو وي دلته په مدینه کې. بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع.
3 قبیله يهوديانو د په مدینه کې آباد شي خپل کلاګانی وي لوی کلیو بیا خپل کلونه داسې کلی هم راته وکړي وي دا مدینه کې اوسېدل يهوديان او دا رغلي دي لپاره چې دې ته په خپل شام او غیره کې دا پته لګېدلی و چې دلته په آخري پیغمبر راځي ځکه چې تورات او انجیل کې خو خوشخبری راغلی و نو دوی دلته برازي مونږ به په هغه ایمان راوړو خو چون کې پیغمبر په قریشو کې راغلو نو دی اونه مانه دی ول دا خو مونږ په بنی اسرائیلو کې راتل پکارو دا ډېر ضروري خبرې دي دا ته یاد ساتئ چې تاسو غل قرآن باندې عمل کوئ کنه دا ټول سوالونه به تاسو ته مخې ته راځي او عمل کې به تاسو ته د مشکلات به راځي چې دا ولې داس چل ټیک شو نو دا 3 قبیلې د يهوديانو وي 2 قومونه د مدینه خپل عربو دا 5 قومونه دلته په مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی تشریف راوړ دلته یو نظام جوړ کو یو ریاست قائم شو اسلامی ریاست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر وو بادشاہ او ارسنم چې تاسو ته کوئی پیغمبر او امام او د نور خلق مسلمانان کیږي مهاجر التن انصار رضی اډوري واقع دي خپل راضي ټول واقع د ان شاء الله خپل ځای کې بیا کوم د دې او سو خزرج خپلو کې بدی و زرګونه مړي په خپلو کې شي وو يهوديانو به د خپلو کې جنگول لکه څنګه چې مونږه جنگای دلته عراق ایران جنگوا الته فوج او قبایل جنگوا الته افغانستان او پاکستان جنگوا دغه چې يهوديانو کارم د اهل کتاب د سیدا کار د هغه یو مودا به جنگول خپلو کې نو دوی د جنگونو نه تنگ شول او وی ویلي چې دا جنگ ختمو یو بادشاہ مقرر کو نو دا دواړه قومونه په دې متفق شو چې یو مقرر کو نو یو بادشاہ نومه عبد الله ابن ابي مقرر کو ابن سلول چې دا به زمونږه بادشاہي په دې کې داخله کو ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو نو عبد الله ابن ابي بادشاہي ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو داغه بس هغه دشمن شو نو دا شپږم ډله شو د منافقینو نوم ورته ورکول شي منافق نون فی قاف د دې ماده ده 2 پړکا 2 سوري د خونه یو سوري اخونه بل سوري په مخ یو شان دي په شا بل شان دي د منافق وای دا ولی دشمن شو ځکه چې د بادشاہي خراب شو دا لږ ورو کا بچا هغه خراب شو دغه بادشاہ کیدو کنه د بادشاہي ختم شو نو شپږ قومونه په مدینه کې جوړ شول وم قوم دا د مکی خلک چې راغلل چې کم ته مهاجر ویل کېدل بنیادی طور باندې دا قومونه بیا ووري مدینه خلک منافقین انصار او يهوديان د تقسیم چې تاسو څنګه کوي عام طور باندې کوي نو 3 تقسیم دي مسلمان کافر منافق که یو قوم تقسیم وي نو 3 يهوديان 2 د مدینیو او یو مهاجرو نه داسې تقسیم یو کوي خدا خلق د سراجم دي په مدینه کې دا خلق دي دې په پوه شي تاسو دینه مخکې کتابونه تورات انجیل زبور وغیرہ دا يهوديانو باندې راغلیو انجیل بیا په اخري کې عیسایانو باندې او بهرحال دا د تورات ناسخ نو بلکې د تورات ورسنی حصہ وا خو هغه مسلمانانو يهوديان عیسایان اهل کتاب چې ورته ویل دا مسلمانانو خو توضیحات ساتي دا بګړاو مسلمانانو د دین په خپل مرزي تابع کو د دین تابع نشول بلکې دین خپل تابع وګرځاو پیسې په ګټلې تعویذونه کوا امامتونه کوا آیتونه بدلوا خپل مرزي باندې ترجمه کوا خپل چودرهټ کوا دلته نکاح تړه پیسې اخلا الته جنازه کو پیسې اخلا الته آیات وروا پیسې اخلا الته امامت کو پیسې اخلا دا دین ټول کاروبار وګرځي نو چې کله کاروبار کوي نو کاروباري مشکلات بیا پریشانیاں نو هغه مشکلات د پاره د دین ټول کوګو کو ټول دیني خراب کوګو لکه مثلا همدې سورۃ بقره کې راځي الله وی جنگ بخپلو کې نه کوي حرام ده لکه څنګه مسلمانانو جنگ حرام ده نو دې څه کول د به وجنګول اخیری کې بیا فدیه اغسته بیا به پښتنه کوله چې د فدیه حلاله ده که حرامه ده اوس ګوري فدیه کې ګټه وا نو د الله کتاب نه ځان پوي خو چې جنگ کې نه ونه هغه نه منه نو چې کم ځای کې به فایده او هغه به منله چې کم به نه و فایده هغه به نه منله دا د دې کارو به هر حال د دین ټول خراب تراب کو ختم کو برباد کو شکل ورته بګړاو کو ټول نو په داسې حال کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګ او دا قران کریم راوستو
نو د دې بادیان الله تعالی اخدي چې دا يهوديان دا عیسایان دای بدی دای بدی دای بدی دای بدی دا په دې سورته بقره کې الله خود لري دا تاسو مخکې وایي تاسو پته لګي دای بد کړی دي دای بد کړی دي دای بد کړی دي ټیک شو دې ځای پرې پوه شئ تاسو پوه نه شئ سوال کوئ لا سوچ ته وایي منځ کې سوال کوئ خامخا کوئ جی دلته درې قبیلې وي بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظه دا درې دلته مدینه کې وي ټیک شو دین الله دا کتاب واغستو دیت الله څو ور کړیو کتاب ور کړو تورات انجیل وغیرہ نبوت ور کړو پیغمبري ټوله په دوی کې راتله ته یو لک څلوي زره کم وبېش پیغمبران دي کنه دا ټول په دې بنی اسرائیل کې راغلیو سوا دي اتونه نو ټول په بنی اسرائیل کې راغلیو نو نبوت دې ته ور کړو بس شهید دې ته ور کړیو حتی چې الله قبلام دې ته ور کړل بیت المقدس طرف ته ومنځ کې دو 14 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته منځ کړی دی په مدینه کې دا ملا دوی ته ور کړیو نو دا نا اهل شو څه شول نا اهل شو نو الله دینه دا واغستل او رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو ته ورکړو څه ورکړل کتاب ورکړو نبوت ورکړو قبله دا غینه واغسته دوباره کعبه کړله او دین علاوه چې څومره د الله تعالی طرف نه انعامات دي هغه ختم کړل او دی امت ته ورکړل حتی چې عام امتی ته د پیغمبر درجه ورکړه دا نه چې پیغمبر شو عام امتی نه کار ورته د پیغمبري ورکړو تم دعوت رسوا تم دعوت رسوا تم دعوت رسوا تم دعوت رسوا او موسی علی السلام ارمان کوي چې کاش کې زید رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وې پیغمبر نه وي چې امتی دا دومره لوی درجه ولا کنتم خیر امه تاسو بهترین امتی الله فرمایي اخرجت للناس خلقو د پاره تاسو الله تعالی فرمایي راوستلی شي وي دا الله تعالی سوره آل عمران کې فرمایي تاسو ان شاء الله واورئ دا لوی درجه دی امت تعالی ورکړه اوس دې پرې پوښتنه اوس تاسو دا قران واورئ نن تقریبا دا څه وایي چې باندې درس ته دویم دی اور باندې سوره فاتحه باندې ته دا تصور مکوا چې دا قران پر رسول الله صلی الله علیه وسلم را لغلو او 1400 کال مخکې خلکو د پاره وو دا موایا بلکې دا قران پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی او ما د پاره دک سي تازه د لکه څنګه چې 1400 کال مخکې دا حکم زما د پاره هم دی دک رب دی چې کوم هغه وخت کې وو دک آیتونه دي چې هغه وخت کې وو دک رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه احکامات دي کوم چې هغه وخت کې کړیو هیڅ تبدیلی نشته ومغه شیونه دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قران کریم د تاریخ کتاب نه ده دا د هدایت کتاب ده ساده مثال وره زومن په درسونو کې دا مثال ورکوم لکه مثلا موسی علیہ السلام وو فرعون وو الله فرعون هلاک او الله موسی علیہ السلام درجه اوچته کی دې پرې خبره ختم شو کنه دا څه خونه ده دا تاریخ ده دا قرآن و تاریخ کتاب نه ده نو مطلب څه ده مطلب دا ده چې تا زمانه کې په فرعون یې نو ځان موسی جوړ کا نو موسی علیه السلام فرعون ته خیره نه وکړي مقابله یې کړې و په یو همسایه مقابله کړې و نو تم مقابله کوا یوسف علیه السلام مقابله کړې و نو تم مقابله کوا عیسی علیه السلام مقابله کړې و نو تم مقابله کوا زکریا علیہ السلام شهید شوی او په کار چې تم په اسلام باندې شهید شي دا داسې کتاب ده دا تاریخ دا پرونه کیسه نه دا اوسنۍ کیسه ده دا اوس چې آیتونه واوري دا اوس د پاره دي دا تازه ده دا تر قیامت پورې تازه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې به پیغمبران راغلل هغه به وفات شول معجزه به ورسره لاړه ما تعالی قران راکړی قیامت پورې به دا معجزه وي قیامت پورې به دا معجزه وي نو دی وجنا کلم چې قران واوري دا د مولا سره کتاب نه ده دا د ډاکټر سره کتاب نه ده دا امستا کتاب ده دا امتا ته خطاب کوي د دې مخاطب امتی دا الله ته خبره کوي نو چې په دین یتی او په دی عقیدی واوري نو ته د الله یو تعلق جوړ شي ستو د الله خبرې دي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ذکر او غوړم چې الله دې ما سره خبرې وکي نو زه قران راوالم ځکه دا د الله خبرې دي کنه او چې ځکه له غوړم چې زه دې الله سره خبرې وکم نو زه بیا مونږ درېږم ځکه چې زما د مونږ ویل خو الله سره خبرې دي دا ستو د الله تعالی په دې کې بل څه مزه یاوه بیا وتا ته دې خون
او په الله ته پويږي لکه ته وای الف لام میم دا ډاکټر نثار ویلي قیمت کم دی دا مولوی سے ویلي قیمت لکه ده خو غنک مفتی سے ویلي هغه نه خره قیمت خو بیا هم کم دی فلانی 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 ها 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي همدا الف لام میم ویلي کنه ویلي ګوري لکه قیمت زیات شو خو الله ویلي دی دا د الله الفاظ دي کلام الله دی دا نو دا یو الف لام میم چې تا یو شعر جوړ کړی او تا شعر څوک وایي ته به تا باندې خنه لګي خلې دی نه لګي یا ما یو فکره تاسو خوښه شو ارزه کې وایي ما ته پته ولګي چې دا زما فکره وایي نو چې د الله د فکرې ته وایي او الله سره تا تعلق ته نو الله باندې دا ډېر خنه لګي ته الله به ډېر خلګي ستا د الله به تعلق شي دې سورته آل عمران کې الله د قرآن ته حبل الله ویلي دي د الله رسي د دې یو سر تا سره دی یو الله سره دی نو چې کله دا تاو د الله تعلق وي او په دینیت ته اوري او ځان پوي نو بیا به تا قرآن مزه د قرآن پوي بیا بل شانتي او که د صرف تاریخ پڑھاوي نو تاریخ کتابونه خو ځکه یو په کتاب ورواچو خدا د هدایت کتاب ده دا بل خبره ذهن کې الحمدلله کینست تاسو دې دې پورې تاسو ان شاء الله پوښی اوس تاسو یو څو خبره د سورته بقره فضیلت ووري دا څومره غټ سورته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوره بقره او سوره آل عمران دا الزهراوین دي صاحبان چتونه قیامت پورې به دا سوري ویدا سي او چا چې دا ویلي منلی دی باندې عمل کوشش